یا خدای پاک ته زمونږ مل شي. حریم شاه ماشاءالله چې ماضي ډیره ښایسته تېره شوې ده. ګوره کومه ګناه چې په ښکاره کېږي که نه د هغې به ښکاره ممانعت کوي. صحیح ده. او بعضې خلک پکې وایي چې بس مولانا ته هم ګوري نو څه وګوي لکه دا نیټ دی زه هم د 14مې صدۍ یم نعوذ بالله چېرته دغه نه یم صحابي و نعوذ بالله پیغمبر نه یم خو 14مې صدۍ مسلمانان یو که نه د کوم ځای چې تاسو خورئ د هغه ځای نه مونږ هم خورو. بهر کې حریم شاه صاحبه راپاڅېدلې ده او وایي چې ما شپږو میاشتو دپاره وزیر خارجه که نو زه به ټول لین دین برابر کم، یعنی خزانه به هم ډکه شي، پوره نظام به برابر شي. هسې درته وایو که نه هسې خبره کوم خیال لیکلی که نه لکه زمونږ دا سیسټم دومره لاندې پرېوتو چې یوه طوایفو او یو بدکاره زنانه چې څه ټایم کې دا ټول سیاستدانان را ټیټ کړي. تاسو ټولو ته پته ده که نه ماشاءالله خیال لیکلی چې دا ټول را ټیټ کړي کو نه را ټیټ کړي او د بعض سره خو په ویډیوګانو باندې خبرې هم کړي په خبرې باندې د بعضو باره کې ویلي چې پلانې او ډینګرې او دا چل شوی او هغه چل شوی دی که نه هر چا ته پته ده چې دا بدنامې زبان ماضي تېره شوې ده د دې. صحیح ده. او هغه راپاسي او اسلام جمهور پاکستان الله اکبر کبیره چې دوز ملکونه دا د اسلام په نوم آزاد شوي. له اولنۍ صدۍ کې مدینه منوره او په دویمه صدۍ کې پاکستان او اسلام جمهور پاکستان الله اکبر، یعنی 100% په پکې اسلامي دین اسلام به پکې دننه او هغه دومره پرېوتو که نه چې په ښکاره باندې یوه بدکاره ښځه راپاسي او هغه وایي چې ما شپږو میاشتو پورې وزیر خارجه کم زه به د ټول لین دین برابر کم. الله اکبر کبیره. هسې مړه خیال هم کړی مونږ دومره پرېوتو خیال یې کړی چې لا مخکې به څه کوې. یو بله خبره ته کوم الله دې مونږ باندې رحم وکړي بسې وایي دا چا وایي په خپله وایي ګیله څه لکېده بله دا هغه خلک چې د بدنامې زمان دي او د زنا ډک ښځه ده که نه هغه راپاسي او هغه وایي چې ما ته د ملک پلانې او ډینګرې په حواله کوي که نه. دا ولې دا خاندي یعنی یو بدکرداره ښځه زما په ټول نظام پسې خاندي. مړه زه ورته څه ویلی نه شم ته په خپله سوچ څه وکړه که نه. زما نظام دومره پرېوتو چې یو بدکار راځي او څه وایي چې پلانې ما ته په حواله کړه زه به دا کوم نو زه به نور څه وکړم یار الله دې مونږ معاف کړي خدای په یقین په الله وکړه بس دی زمونږ د نظام کم خو روان دی. او بله خبره ته کوم اوس چې دا کم حکومت را روان دی کودار چوي که نه تاسو ته پته ده دا خو په یو کال کې سیټ کېدی نه شي. صحیح شو. یو کال کې به نه سیټ کېږي چې په یو کال کې کله سیټ شي که نه نو د هغې نه پس بیا څه وایي زموږ د غوږونه پاخه شو پاخه څه پاخه کړه تیر شوی حکومت نه دی هغوی خزانه تباه و برباد کړې ده او خزانه خالی ده او خزانه کې څه نشته نو دا به مونږ انشاءالله تعالی 2-3 کاله د هغې نه پس ورکو خیري او چې کال پاتې شي نو بس بیا به هل هول سټارټ شي دا اخوا دېخوا پلان او ډینګ بس او لا خدای خیر کوي چې ول بس راپانه شي چې ته ختم شو ته ختم شه. نو جناب زمونږ نظام به داسې روان الله دې به مونږ باندې رحم وکړي او زمونږ شاته کم چې لیټ آزاد شوي ملکونه دي ماشاءالله په دنیا کې یو نوم پیدا کو. نو جناب خدای دې خیر کوي د هیره منډۍ خلک راپانسي نور به کېږي چې وایي موږ پارلمنټ ته ځو الله اکبر چې ټوټونو ته ونه درېږي. خدای دې خیر کوي بس دا زموږ ستاسو نظام دی یقین په الله وکړه بس دی بس الله دې موږ معاف کړي. زموږ سره دغه یره ده اصلا دغه خلک را مخکې شي په خبره پوه شي چې لینډ داسې روان وي بس الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله دې زموږ د ټول سیاستدانانو خپل منځ کې سره راولي جوړ راولي توړ نه جوړ بس چې دې ملک دپاره څه وکړي یو شي او د ملک دپاره چې چا حکومت راشي بس به بس 15 کاله ولا ورکه چې څه کوي بس الله دې جوړ راولي ګینې کو نه یو غل بلغل مولانا اختر علي صاحب دامت برکاتهم العالیه د غوږونه به څه کوي روان حکومت کې به مو خزانه خالی ده خدایا دا د پوره دنیا خزانه ده دا ډکه نه شوه خزانه ډکه نه شوه خدایا دا پسې ډکېږي خدایا